کوم کسان چې بهر ملک ته ځي نو په هغې کې ځینې کسان د ایرپورټ نه چې دی واپسې کوي نو د هغې سره د هغو ټکټ او ویزا دواړه خرابېږي نو دا د څه د وجې نه راواپسې کوي هغه موږ څه غلطیانې دي هغه کوو نو د هغې د وجې نه واپسې کېږي نو داسې نه چې ستاسو رشته دار یار دوست یا تاسو چا له ویزه کړي او هغه کسان چې دي هغه د ایرپورټ نه راواپس کړي نو د هغو ټکټ چې دی الریډي تاوانه شو ځکه چې د ایرپورټ نه واپس شو جاستې لاړو نو ټکټ خو د ده تاوانه شو خو دغه شان د ځینې کسانو ویزې چې دی دا هم خرابېږي خو غلطي رچوي غلطي چې هغه زمونږ ځکه اف آی والا چې دی هغه خبره کړې هغه دا وایي چې موږ هر یو کس چې دی دا نه واپسې کوو لکه داسې نه کوو چې ایرپورټ ته څوک راځي او هر یو کس چې دی هغه موږ واپسې کوو په دې کې به ځینې کسان هغه به زاړه کسان ابو چې زاړه کسان هم واپس کوي نو زاړه نه دي کم کسان چې په نوي ویزه باندې ځي نو هغه کسان چې دی هغه واپسې کوي نوي کسان یې ویزې نوي اخیستي چې ایرپورټ ته لاړ شي اف آی والا ته تپوس وکړي نو د دې سره هلته معلومات نه چې معلومات ورته نه وي نو هغې د ایرپورټ نه چې دی واپسې کړي د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو موږ پرې خبره کړو ځینې کسان وایي دا خبره چې ده دروغ ده خو اوس کسان ډېر راواپس کړل نو کسانو ته پته ولګېدله چې دا خبره چې ده دا صحیح ده نو معلومات چې دي هغه موږ تاسو له ټول ناول راوړو خو تاسو په هغې باندې چې دی یقین نه کوئ چې یقین نه کوئ نو چې کله درته مشکله جوړه شي نو بیا ګرځئ چې د دې حل څه دی نو د دې حل ته دا ښیم چې کم کسان ویزې کوي ویزې کوي د هغو لپاره هم دا ویډیو ده یا ستاسو رشته دار یار دوست او په نوي ویزه باندې بهر ملک ته ځي اول نمبر خو دا واپسې کوي د دې د وجې نه چې هلته کې زموږ ملک چې دی دا بدنامېږي دا خلک ځي خیراتونه هم غواړي غلط کارونه چې دی هلته کوم کوي او ډېر په کوز داسې ځي چې دغې ملکونو ته لاړ شي د هغه ځای نه چې دی بیا د یوروپ ملکونو ته ځي نو د دې د وجې نه چې د ملک بدنامي کېږي او هغه ملکونه وایي دی راغلی دلته په ویزه او د دې ځای نه چې دی دغه شانتې وتلی نو د دې د وجې نه دې هغو تپوسونه کوي تپوسونه دې څه کوي چې کله تاسو ته ویزه میلاو شي نو هغه ویزه خو تاسو ته پته وي چې دا ویزه چې دا یا د تنور ویزه ده یا د هوټل ویزه ده یا دغه شان د کور ډریوري ده یا په کور کې دننه کار کول دي لکه قسمه قسم ویزې نو هغه ویزې خو موږ نه چې کله تپوس وکړو نو موږ دلته کوو ازاده ویزه ده او ازاده ویزه چې ده دا نشته لکه هلته کې تا ته کس وایي ما له ازاده ویزه کړي نو د دې ځای نه چې کم کس په اولنۍ پیره ځي نو هغه نه چې تپوس وکړو ستا ویزه ده سره هغه وایي زما ویزه ازاده ده نو ازاده ویزه نشته تا ته چې په ویزه کې څه لیکلي ته به ورته حق وی زما ویزه چې ده د پلانۍ شریکې ده لکه د پلانۍ کمپنۍ د پلانۍ فیکټري ده د پلانۍ شي چې ده زما ویزه ده یا زه د کور ډریور یم نو دغه شیزونه چې دي دا به ته یاد ساتې بله چې ته په کم ایرپورټ باندې کوزېږي ځینې کسانو ته دغه ایرپورټ هم پته نه لګي چې زه کم ښار ته ځم زما کپل چې دی د کم ښار دی نو که تاسو چا له ویزه کوئ نو هغه له به مکمل معلومات ورکوئ مکمل معلومات به ورکوي که ویزه تاسو ول ازاده کړي د کپل سره کار نه کوي بهر کار کوي ازاد هغه نه ته چې ځې د دې ځای نه ته به د کپل په کار باندې ځه خو کپل به زما سره کار نه کوي د دې ځانه بهر کار کوي نو ته به ورته وایې چې هغه کپل ولا په کم کمپنۍ باندې ویزه راایستلي په کم ځای ولا ویزه راایستلي که د کور په ډریورۍ ولا راایستلي نو ته به دې کس ته وایې چې د کور ډریوري ده پلانی کپل دی په پلاني ښار باندې چې دی ته به کوزېږې په پلاني ښار کې چې دی ته به اوسېږي مکمل معلومات چې دي دا ولا ته ورکړې او که هغه نه هلته کې اف آی والا تپوس وکړي هغه دغه معلومات ورکړي نو دغه کسان چې دی دا نه واپس کوي خو ځینې داسې کسان دي چې هغه کله هلته ایرپورټ ته لاړ شي او هغو ته تپوس وکړي نو هغه ته سره پته نه وي هغه وایي ویزه چې دا ازاده ده دا ورته هم پته نه وي چې زه په کم ایرپورټ باندې کوزېږم او په کم ځای کوزېږم نو دغه کسان چې دي دا واپس کوي داسې نه کوي چې هر یو کس چې دی دا واپس کوي او دا چې دی دا د نوي کسانو دپاره دا قانون دی نو په دې خبرو باندې عمل وکړئ او خپل کسان چې دي په دې پوه کړئ چې د ایرپورټ نه هغه بیا واپسې کېږي نو